بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب چې د هیڅ تعارف محتاج نه دی او یو لوی علمي حلقه او د درس و تدریس په ایشیا کې د هغه یو بېنظیر د قال الله قال الرسول خدمت دا د هغوی تعریف او تعارف دی. لہذا هغه مخصوص ټوله چې څوک وایي زه قوم پرست یم یا نیشنلسټ یم یا عمرانست یم یا بله کومه ایجنډا او پروګرام لرم او نظریه لرم او د خپلو مخصوصو نظریاتو دپاره د چا د عزت د پامالولو که هر قسم موقع ماته راشي نو هغه به زه پامالوم. د خپلو نظریاتو د ترویج دپاره د ملک او د ادارو سره دښمنۍ تمام لا تړلې. د خپل خاص نظریاتو په قوم کې د رایج کولو دپاره او د برقرار ساتلو دپاره زه د هیڅ کم اخلاقي ثابتو پابند نه یم. هغه خلکو ته زه دا پیغام ورکوم چې حضرت شیخ صاحب ستاسو په کنځلو او پردو بدو باندې بې عزته کېږي نه. دا تاسو خپل تعارف کوئ دنیا ته ښایي، خپل تربیت دنیا ته ښایي او خپل شناخت دنیا ته ورکوئ. یو شیخ ته یو عالم ته چا کنځلې کولې نه و پېژندلی نو چا هغه شیخ ته وویل چې شیخ صاحب تا به ورته خپل تعارف کړی وی چې زه فلانی شیخ یم نو دې سړي به درته کنځلې نه کولې. نو هغه شیخ صاحب ورته وویل چې دا سړی په خپل تعارف کې مشغول و، ما ته یې ځان ښوده چې زما څنګه تربیت شوی دی او زما څنګه افکار دي. نو هغه په خپل تعارف کې مشغول و نو ما دې وجې نه هغه ته خپل تعارف ونه کړ. نو تاسو په دې څیز باندې صرف خپل تعارف کوئ چې موږ د خپلو محدودو نظریاتو دپاره هر قسم اخلاقي ضابطې پامال کوو. ستاسو په علم کې ده چې حضرت شیخ صاحب ما او تا کېدی شي چې دا کوم موږ خلک پر فیسبوک باندې موجود یو یو بل اورو وینو کېدی شي چې موږ ډوډۍ ته کوکو ویله چې حضرت شیخ صاحب د پارلیمنټ رکن د سیاست او د کرسۍ او د اقتدار د ټولو خبرو له حضرت شیخ صاحب لته ورکړې ده او صرف د قال الله او قال الرسول او د اصلاح د عوامو کوشش او محنت کوي. او بیا د حضرت شیخ صاحب ژوند دا د ادارو په منځ کې د هغې د خوشامدو په منځ کې نه دی تېر شوی. حکومت چې کله خپل سرکاري او درباري مریان راټول کړي دي حضرت شیخ صاحب به پکې تاسو نه وي. لہذا یو داسې ماحول چې پوره دنیا د پاکستان اعتراف کوي، د هغې د کارکردګۍ اعتراف کوي او د هغې د ثالثۍ اعتراف کوي او دنیا مني ده چې پاکستان په یو بل اور باندې په اوبو اړولو باندې لګیا دی، کوشش کوي. که هغه وزیر اعظم دی که هغه آرمي چیف دی، نو چې پوره دنیا اعتراف کوي که یو شیخ او یو عالم اعتراف وکړو نو څه دنیا ورانه شول او دا څه ده تنقید او د ملامتیا خبره ده. ستاسو په کومه خبره باندې اختلاف وي، یو ظلم وي، یو بیکاره خبره وي، بیکاره عمل وي، د هغې دفاع که په کومه ورځ باندې علماو وکړه بیا ته ګیله وکړه. ها په هغه رویو باندې زموږ علماو شد امت سره رد کړی دی د ادارو چې د کوم نه قوم ته او مسلمانانو ته نقصان دی. هغه تاسو ته یو ښودی شم، لیکن ستاسو مقصود که صرف دا وي چې موږ به د علماو سپکاوی کوو او خپلو علماو ځوانانو ملګرو ته چې د دې سپکاوي جواب به په سپکاوي سره نه ورکوو. دوی نه پوهېږي. که دوی پوهېدلی نو دوی چې چا ته ووټ ورکړی دی دا ځینې مطالبې به دې د هغه خلکو نه کولې. څوک چې په صوبه باندې مسلط کړي دي هغو نه به یې دا مطالبه کړې وی. څوک چې په وفاق باندې مسلط کړي دي نو په وفاق والا نه به یې مطالبه کړی وی چې که موږ ته د امن ضرورت دی یا زموږ بله ایشو ده یا زموږ بله ایجنډا ده یا زموږ بله ایجنډا ده. د هغې دپاره خپل فورم شته دی، په ملک کې متعلقه د هغې دپاره ادارې شته دی، علما، اهل علم، مساجد او مدارس او منبر او محراب. خو دې خلکو د سیاسیاتو نه بار کړي چې دا به غیر سیاسي وي. اوس چې غیر سیاسي وي نو بیا ته ما نه ګیله د څه خبرې کوې؟ ته ما له ووټ په دې وجه باندې نه راکړې چې مولا به غیر سیاسي وي. په منبر باندې هغه سړی ته امام کېنه چې کومه د سیاست خبره کوي. هغه سړی که امام وي د امامتۍ نه وباسي نو بیا د امام او د مولا نه د څه ګیله کوي؟ نو که سیاسي مسله وي خو په سیاسي بنیادو باندې سیاسي جماعتونه شته دي هغه د حل پیش کړي
په دې صوبه باندې برسر اقتدار دی، په وفاق باندې هغوی حکومت دی. او که دا مسله قومي وي نو قومي تحریک خو چې صرف د پښتونولۍ په نوم باندې جوړ دی د منظور پښتین دی، د هغې نتایج څه دي؟ قوم ملګرتیا نه کوي که نه منظور صاحب په خپلو عزایمو کې او په خپلو ارادو کې کمزوری دی. که د قوم مشکل وي ووایې قوم نه دی ملګری، که د قیادت مسله وي ووایې قیادت نشته. کومې خامیانې دي چې موږ قومي مفادات د هغې اصول او هغې ته رسایي نشو کولی او دغه مسله راوړو د مذهب بیزارۍ په طور باندې استعمالو د علماو خلاف. لہذا کم خلک چې په دې حالاتو کې د حضرت شیخ صاحب د اهانت کوشش کوي دې د حضرت شیخ صاحب سپکاوی نشي کولی. حضرت شیخ صاحب په یو اواز باندې لکونه خلک پاڅي، لکونه خلک کینی. دا د هغه د اهل علمو یو زبردست حلقه ده د علم د زده کړې، یو روحاني تړون او تعلق دی. او کم خلک چې په ناروا پروپاګانډو باندې ایمان لري او د علماو په سپکاوي باندې ځان درنول غواړي، دا به نور هم سپکېږي، درنېږي به نه انشاءالله.